أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. دا سورة الجمعة دا او مدنی سورت دا هجرتنا ورست نازل شوی. په ترتیب نزولی کی دا 110 نمبر سورت اور سورة الصف نه ورست نازل شوی دی. د دې سورت مرکزی عنوان چې کوم دی هغه دوه خبرې دی، یو انفاق دی چې تاسو د الله تعالی په لار کې خرچه کوئ، او چې څنګه تاسو عبادت کوئ داسې مالی خرچو کې هم د دینی مرکزونو مضبوطولو لپاره او د مسلمانانو قوي کولو لپاره تاسو خرچ کوئ. دویم عنوان چې کوم دی او دویمه دعوه د صورت هغه دا ده چې د یهودیانو کومې غټې دعوې وي د قرآن په خلاف کې، د نبی علیه السلام په خلاف کې. 3 دعوې کړې وي غټې دعوې، د هغې دعوو تردید دی، د هغه دعوو جوابونه دي. دا د صورت عنوان شو، غټ مضمون شو. د یهودیانو د سوالونو جوابونه به وشي او د دغې سره انفاق په سبیل الله ترغیب به ورکړی شي. د مخکیني سره مناسبت داسې دی چې مخکې د یهودیانو ذکر وشو، دا ویلی چې یهودیانو بزرونو کې زیغون کوږوالی موجود دی، د اسلام نه کرکه او نفرت او د اسلام نه اخوا دخوا کېدل د دوی په خواهشاتو کې داخل دي. په دې صورت کې د دغه زیغ کوږوالي علامات ذکر کېږي چې چا په زړه کې د دین نه اخواوالی موجود دي او د هغه په زړه کې د اسلام محبت شوق نه یو د هغې کرکه او نفرت موجود دي او زړه یې دا غواړي چې د اسلام نه اخوا ژوند تېر کړي، اسلامي احکام یې نه خوښېږي او په زړه کې دغه کرکه الله تعالی اچولي د ګناهونو په وجه باندې دا کرکه پیدا شوي. نو د هغې اثرات په دې صورت کې ذکر کېږي چې اثرات پیدا وي چې دا به غټې دعوې کوي چې زه داسې اوچت سړی یم، دومره قابل سړی یم، دومره محنتي سړی یم، داسې کارنامې لرم او داسې د الله تعالی ته نږدې ولي یم، دعوې به کوي. او د دې سره سره عمل به د اسلام او د شریعت څخه ډېر زیات لري او د ټول مهنت بدایي چې د اسلام आवाज دباو کې په طریقه باندې په داسې انداز باندې چې هغه ښایسته خوږ आवाज باندې په خوږه دعوه سره आवाज د اسلام आवाज دباو شي، ختم شي. نو دغه اثرات د زیغون دي چې بچا بڑا کې د زیغون پیدا شي، هغه د اسلام خلاف د جذبات یې لري. الله تعالی فرمایي یسبح له ما فی السماء، یسبح لله، تسبیح بیانې خاص الله د لپاره ما هغه څوک فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي. ځمکه او اسمانونو کې چې کوم مخلوقات دي د الله تعالی تسبیح بیانې. چې کله تسبیح بیانې نو دې کې دې خبر ته اشاره شو چې الله تعالی باندې اعتراض کول دا غیر اخلاقی غیر انسانی عمل دی، پر تعالی باندې اعتراض نشي کېدی. الملک القدوس، الملک بادشاہ دی، القدوس پاک دی. بادشاہ یو وایو چې ازمکه واسمانونو مالک دی، بادشاہ دی. نو دې خبر ته اشاره شو چې کم بادشاہ واقعي بادشاہي اصل او پر سړی نه، نو واقعي بادشاہ چې کمی د قوم هغه د قوم غم ورسره، د قوم د سہولیات او د قوم د تربیت او د قوم د ژوند تیرولو پوره غم ورسره او د هغه ټول فکر بده باندې چې د قوم څه طریقه باندې د اسباب ته برابر کم چې د خوشاله د ژوند پر امن پر سکون خوش ژوندۍ تیر کی. نو هغه د لپاره د بادشاہ په خپل باندې فکر مني او یو غم وسره یو ترتیب ور جوړ کړی دی. نو کله یو ذمہواری سنبال کړي، کله بل ذمہواری سنبال کړي او ټول نظر په دې خبره باندې د قوم کړهونه کم کی. دا چې واقعي کوم بادشاہ هغه مسلط شوی خلق نه. نو دغه شان الله تعالی بادشاہ د کائناتو بادشاہ دی. نو الله تعالی سره هم دغه شان د دې مخلوقاتو د تربیت لپاره او د دې سمې لار تر وستلو لپاره هغه فکر او سوچ او اراده خو بخامخه موجوده لازم به موجوده او الله تعالی بخامخه دې خبر اراده لري چې د قوم مخلوق اصلاح وکړي. نو چې کله الله تعالی سره دغه اراده شته دي نو اندازه لګي چې یاره دغه اراده پوره کیږي او پیغمبر را لېږي سره چې پیغمبر راولېږي نو بس دغه مضمون به پوره شي، د مخلوق تربیت به وشي او دغه مسله به حل شي. نو د نبی علیه السلام رسالت ته پکې یو اشاره وشوله چې نبی علیه السلام پیغمبر دی، ځکه الله بادشاہ دی او الله تعالی غواړي د قوم اصلاح وکړي، نو اصلاح پیغمبر نه بغیر نه کیږي. العزیز غالب دی، الحکیم حکمت والا.
هو الذي الله غزات بعث في الاميين چراوی لګل په انپړو خلکو کې پامیانو کې رسولن پیغمبر من هم چې دغه خلکو نه دی یعنی انسان دی دا د نبی عليه السلام د رسالت د صداقت د رسول ویل کې د نبی عليه السلام د پیغمبري تصدیق الله تعالی وجه د الله غزاد د پیغمبري په امیانو کې راوړ امیانو کې پیغمبر راوړل امي چاته ویل کېږي د امي یو معنی دا د انپړ سړی چې هغه لیکل لوستل باندې نه پیږي لیکل او لوستل دواړه نشي کولای دیمه امي هغه چاته هم ویل کېږي چې د آسماني کتاب سره مناسبت نه وي آسماني کتاب سره یمنه او یا په پويږي نه په عمل نشي کولای عمل نه لري ته هم امي ویل کېږي نو باندې طریقه باندې عرب ګون بده کې شامل دي اگر که بده کې تعلیم مبتخل ډېر زیات پکيو لیکن بده کې د سیسوک نه و چې آسماني کتاب پیدا کړي وي لوستل وي عمل پې کړي وي آسماني کتاب د عربو سره ونه بيخي وسره نو بده معنا سره ورن عرب د امیان شو او رسول منهم پیغمبر به د دوی نه یعنی دوی غوډه کې عربي سړی وي انسان وي دغه دا مسله معلومه چې نبی عليه السلام پیغمبر دی خو انسان دی بشر دی سوچ وای دا انسان نه دی دا نور دی او دا نورانی مخلوق دی انسانیت نه پی کوي نو دا زیاتې کوي یتلو علیهم آیاته تلاوت کوي په خلکو باندې آیاتونه د الله تعالی او زکیهم پاکي بدوی د اخلاق او د عقیده په اعتبار سره عقیده ورس پاکي اخلاق ولا پاکي یعنی ښه اخلاق ښه عقیده ورته کوي ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکړي د کتاب والحکمت او د پوي کتاب نه مراد قران شو د حکمت د پوي نه مراد حدیث شو وان كانوا اگر چې دا عرب خلق من قبل د دینه مخکي لفظ ضلال مبين خامخه په خدای ښکارا کیو د نبی عليه السلام اتونه مخکي ټول عرب خطا او د بوتانو عبادت وکاو گمراه واخرين او نور خلق منهم ددوینا لم يلحقوا بهم چې لا پیوښوي نه دی په دوی پوري وهو العزيز الحكيم دغه الله تعالی غالب او حکمت والا